چاوي دا ولې دا داسې کنه زه تاسو ته خبره کوم چې عمر رضی الله عنه یو ځل د شپې داسې چکر یې لګولي په مدینه منوره کې ګرځي امیر المؤمنین د خلکو حال احوال بیانوي نو دې کې اچانک یو کور د اواز راغی مور چې د خپل لور ته وایي چې لورې پاسه په دې پایو کې لږ اوبه واچوه دې پایو کې څه وکړه اوبه واچوه چې سار ریټ اوچت شي او چې مد نه پوش نو لور ورته وایي مور عمر رضی الله تعالی عنه منع کړي دي په ریاست کې ریاست مدینه کې چې میلاوټ به نه کوئ دا عمر منی کړی دی امیر المؤمنین منی کړی دی هغوی امیر المؤمنین قصر کې دی او موږ خپل جوپړي کې لوري هغه د څه پته عمر خو نه ني عمر لا ينظر عمر نینی نو لور ورته وایي مورې فإن كان عمر لا ينظر فرب عمر ينظر کو عمر نینی نو عمر هغه رب خو یې نه کنه او بار عمر ګرځي اچانک دا محادثه دا گفتگو واورېدو نو یو دم را پاسې د پاغه دروازې باندې چرخه راښکله داسې چې سار به راځم دا ګورم چې بل دروازې ته دننه شو دا جینۍ خو مې ډېره خوښ کړله چې دا خو ډېره تقواداره امانتداره جینۍ ده چې مور ورته وایي چې عمر نه دی هغه که عمر نه دی رب عمر خو ګوري که نه د عمر هغه رب خو یې نه که نه خوشحاله شي ډېر زیات زما په رعیت کې داسې خلک شته داسې نیکان خلک شته لکه امانتدار نو زما عزتمنده خبره واوره نو چې سهار شوې عمر رضی الله تعالی عنہ سړیا خبره واوره ستا لور مې لیدلې نه ده نه د هغې کدو کاټ ماته معلوم دی نه د هغې کدو قامت ماته معلوم نه دی حسن جمال معلوم دی خو ستا د لور یو خبره م بېګا خوښه شوې ده زه خپل زوی لپاره چې دی ستا د لور رشتې لپاره راغلی یم جو دغه د خپو د لاندې نه خاوره وتښتېده تعجب د وجې نه خوشحاله شو چې امیر المؤمنین زما د لور سره چې نکاح کوي هغوی اهلا وسهلا او چې کله دغه لور وکړه زما عزتمندانو کله چې دا وکړه نو دا څوک و بیا د دې نه چې د عمر بن عبدالعزیز بیا پیدا هغه